نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت موسی علیه السلام د الله رب العالمین پیغمبر او الله رب العالمین بنی اسرائیل ته رالیږلو. الله رب العالمین حضرت موسی علیه السلام له کتاب هم ورکړو د تورات په شکل کې، او الله رب العالمین د یو دشمن چې ځان ته به خدای وي فرعون د هغه په کور کې رالوی کړو او د هغه په کور کې غټ کړو. کله چې فرعون د خدای دعوه وکړه چې زه فرعون زه خدای یم، ستاسو ټولو بني اسرائیلو ته ووایي چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم العیاذ بالله. نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ووایي چې اذهب الی فرعون انه طغى، چې ته لاړ شه فرعون ته، هغه سرکشه شوی دی او هغه له دین دعوت ورکړه چې په الله باندې ایمان، چې په ما باندې ایمان راوړه او اسلام او دین قبول کړه. کله چې موسی علیه السلام د فرعون دربار ته لاړو، نو الله رب العالمین موسی علیه السلام له یو دوه معجزې ورکړې وې چې کله به موسی علیه السلام د ترخ ته لاس وردننه کو، هغه لاس پرې روغ کړو، هغه لاس نه بیا رڼا خطا، او چې کله به هغه لاس واپس ترخ ته دننه کو نو هغې به هغه رڼا ختمه کړه. بله معجزه وله الله رب العالمین دا ورکړې وه چې موسی علیه السلام له الله رب العالمین یو امسا ورکړې وه شعیب علیه السلام، چې هغه امسا به موسی علیه السلام وغورځو نو د هغې نه به یو لوی اژدها مار جوړ شو. واپس چې به هغه اژدها مار له لاس یوړو نو هغې نه به واپس کونټۍ جوړه شوه. کله چې موسی علیه السلام د فرعون دربار ته لاړو، فرعون ته ووایي چې الله یو ومنه او ما د الله پیغمبر ومنه او په ما باندې ایمان راوړه. نو فرعون موسی علیه السلام پسې ټوکې وکړې، او چې څومره درباریان ناست وو هلته څومره ګورنران ناست وو هغوی ټولو موسی علیه السلام پسې ټوکې وکړې. موسی علیه السلام فورا هغه امسا واخیسته او هغه یې وغورځولو، د هغې نه یو لوی اژدها مار جوړ شو. فرعون چې دا ولیدل او د فرعون چې څونه درباریان وو هغوی دا ولیدل، نو هغوی د دربار نه فورا پاڅېدو، په هغې باندې یره راله. موسی علیه السلام واپس هغه اژدها له لاس یوړه او د هغې نه الله رب العالمین کونټۍ جوړه کړه. بیا موسی علیه السلام د فرعون وړاندې هغه طرف ته لاس دننه کړو خپل ته، او چې لاس یې روغ کړو نو د هغې نه رڼا ختم، واپس یې هغه لاس طرف کې دننه کړو، د هغې نه الله رب العالمین رڼا ختمه کړه. موسی علیه السلام فرعون ته ووایي دا څه چې تا ولیدل دا د الله رب العالمین د طرفه معجزې دي چې الله رب العالمین ما له راکړي دي، او ما له الله رب العالمین نبوت او پیغمبري راکړې ده. ما د الله رب العالمین پیغمبر ومنه او الله یو ومنه او راشه په ما باندې ایمان راوړه. فرعون موسی علیه السلام ته ووایي وي دا څه چې تا وکړل وي دا جادو دی، دا کم اژدها مار چې تا جوړ کړو دا هم جادو دی. ته داسې چل وکړه چې په بني اسرائیلو کې چې څومره جادوګران دي دا به زه راټولوم او دوی له ته شکست ورکړه، د هغې نه بعد به زه په تا باندې ایمان راوړم. موسی علیه السلام ورته ووایي ډېره ښه ده. اسرائیلو کې چې څومره هغه وخت کې جادوګر وو او هغوی به د ماران جوړول د پړو نه، نو فرعون دغه ټول بني اسرائیل دغه ټول جادوګر راټول کړل او موسی علیه السلام ته ووایي چې سبا به ټول جادوګر راځي او دوی له به ته شکست ورکړي. تفسیر کې لیکلي شوي دي، معرف القرآن کې په مختلفو تفاسیرو کې لیکلي شوي دي چې 40,000 څوک 20,000 یادوي، څوک 80,000 یادوي چې دونه جادوګر دا فرعون راټول کړل او هغوی ته دا ووایي چې تاسو به صرف او صرف ماران جوړوئ. کله چې میله جوړه شوه په سحر باندې، نو موسی علیه السلام هم راغی. موسی علیه السلام چې کله راغی جادوګر ورته ووایي موسی علیه السلام ته ووایي لومبې ته خپله امسا وغورځوه. موسی علیه السلام ورته ووایي نه لومبې تاسو وغورځوئ. دا دوی د موسی علیه السلام ادب وکړو، د موسی علیه السلام احترام یې وکړو چې موسی علیه السلام له لومبې موقع ورکړه چې ته خپله امسا وغورځوه. خو موسی علیه السلام ورته ووایي نه ویل اول تاسو خپل پړی وغورځوئ ماره. هغوی هغه پړی وغورځول او هغې نه هغه جادوګرو ماران جوړ کړل، واړه واړه ماران، چا غټ جوړ کړل چا واړه جوړ کړل. دا یو سحر وکړو. بیا موسی علیه السلام خپله امسا واخیسته او هغه یې وغورځوله، چې هغه یې څنګه وغورځوله د هغې نه یو لوی اژدها مار جوړ شو. قرآن لیکلی دی چې دغه څونه ماران دا چې جادوګرو غورځولو دغه ټول ماران یې په یو نوړی کې وخوړل. دا جادوګرو چې دا ولیدل جادوګر پوه شو چې یاره دا خو جادوګر نه دی، دا واقعي د الله رب العالمین پیغمبر دی. هغه ټولو جادوګرانو په هغه ځای باندې په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو. فرعون چې دا ولیدل، فرعون هغه ټولو جادوګرو ته ووایي زه به ستاسو نه خپې کټ کړم، زه به ستاسو نه لاسونه کټ کړم. هغوی ورته وایي چې څه کې وکړه، موږ د موسی په رب او په موسی باندې ایمان دی، ته چې څه کې هغه وکړه. زما عزتمندو یاد وساتئ چې چا هم د یو مشر ادب کړی دی، الله رب العالمین د هغې ادب څه نه څه صله په دنیا کې او په آخرت کې الله رب العالمین هغه انسان له ورکړې ده.
دغه جادوګرو د موسی علیه السلام ادب وکړو، موسی علیه السلام احترام یې وکړو چې هغه ته یې وویل ړومبې ته خپله امسا وغورځوه او خپل مار جوړ کړه. موسی علیه السلام ورته وویل نه ړومبې تاسو وغورځوئ. د دغې ادب د وجې الله رب العالمین دغه ټولو 80,000 یا 100,000 له ټولو جادوګرانو له الله رب العالمین په دغه ځای کې ایمان ورنصیب کړو، ایمان یې ورکړو. د یو ظالم بادشاه چې ځان ته به خدای وي د هغه روان دی و د الله رب العالمین ایمان ورنصیب کړو. نو ادب دا ډېر لوی شیز دی او دا ډېر ښه شیز دی. موږ له تاسو له پکار دی چې د خپلو مشرانو او د خپلو کشرانو ادب زده کړو او د هغوی ادب وکړو.